پرویز خټک چې کوم دی نو هغه یو ځل د ما والد صاحب میاں جمال شاه کاکا خیل خدای دې خاورو سره وبخي نو هغه پسې بې ضرورته خبرې وکړي نو ما درگذر کا بیا د هغې نه پس دویم ځلې بیا وکړې اوس پرون دی کوه بله ورځ نو هغه بیا هغې پسې خبرې وکړې نو د هرې خبرې یو حد وي دا ویل غواړم چې پرویز خټک صاحب تاسو ما ته دا ووایي چې پرون تاسو زما والد صاحب بله ورځ یاد کو چې هغه چې کوم دی نو دوکه به کوله او په دوکې سیاست و نو زه صرف تاسو ته دا ویل غواړم چې خټک صاحب دوکې کو تفصیل بیان کول غواړئ نو نصرالله خټک صاحب د خدای خاورو سره وبخي چې آخر عمر کې هغه به هر دویم ورځ رالو او زمونږ بابا سره به دلته ناستو او په دغه کمره کې به هغې خبرې کولې نو هغه انسان ته راوستې دلته او خلکو سره انټروډیوس کړي او خلکو ته ورمخکې کې چې دا پرویز خټک دی او دا یو شی ما راوستو د پنجاب نه دلته او سیاست به کوي نو تا د هغه سره په آخر عمر کې څه وکړو نو آیا دا دوکه ده او که دوکه نه ده بیا تر دوکې خبره کې نو لطیف خان دی خدای خاورو سره وبخي په عمر کې هغه چاته سپکه خبره نه ده کړې د عمران او د عبدالرحمن خټک دی والد صاحب نو دا آیا دوکه ده دغه دوکه زما پلار ضرور کړې ده چې کله ته په چرسو کې په جیلم کې ونیولی شوې نو لطیف خان بابا ته ټلیفون وکړو چې اوس به په خدای شي او به تا به شي او دا سړی را خلاص کا نو په جنرال اختر عبدالرحمن باندې په هغه ټایم کې ته د هغې نه را خلاص کې دغه دوکه مې پلار ضرور کړې ده خو د لطیف خان په وینا باندې د هغه په پیسو باندې تا ټول عمر سیاست وکړو ټول عمر د لطیف خان په پیسو تا سیاست وکړو او تا د هغه زامنو سره بیا څه وکړو دغه خبره بالکل کو دوکې په حساب باندې ته راولې نو بالکل ټیک ده تا عبدالرحمن سره څه وکړو تا عمران غریب دی هغه به هم څو ورځې پس تا ته پته ولګي هم د دوه سپېږمو نه تاره راغلی دی بیا ته ما ته ووایه د دوکې خبره کوې نو تا خپل رور سره څه وکړو سکه رور سره چې د هغه په شان رور دی زه وایم چې هر چا له خدای ورکړي په عمر کې هغه تا ته چاته گفت و شنید نه دی کړی ټول عمر تا ته هغه چاته دویمه خبره نه ده کړې واړه مونږ لوی شو او ته ما ته یو الیکشن ووایه یو الیکشن که نه چې تا په خپله کړی ټول الیکشنونه تا ته هغه وکړو ټول سیاست تا ته هغه وچلولو او ته اوس اسلام آباد ته بله ورځ رالی او ته په میټینګ کې کېناستې او تا هلته به خلکو ته ووایي پی ټی آئی مشرانو ته کہ میں ماروسی سیاست نہیں کر رہا ہوں ورنہ میں اپنے بھتیجے کو ٹکٹ دے دیتا تو آپ مجھے یہ بتائیں خٹک صاحب کہ ماروسی سیاست چې کم دی نو ستا زامنو ته نشته دی چې دوه د ایم پی ایګان کو هغه ماروسي نه دي او چې احد غریب ته خبره راغله نو هغه ماروسي شو نو دا دوکه نه ده چې ته زمونږ پلار یادې چې هغه په دوکو سیاست کولو نو دوکه بازه ته ما ته د دې خبرو جواب راکا د هغې نه پس جمشید نو ستا نه دوه سپېږمو ته راغلی و چې د مرګ نه خدای دې خاورو سره وبخي نو د یو کال مخکې تا سره د هغه بول چال خبرې بندې شوي وې تا ته د دې علم نشته چې تا هغه سره کمې کمې لوبې وکړې نو دې رونو به خو موږ ته به زړه خبرې به کولې خو ما دا خبرې په ژوند کې نه کړي دي او نه مې کولې خو ته چې نو د چرسو دا سګرټ دې بند کا لږ عقل نه کار والا ته د خلکو مشران قبرونه نه مه راوباسه نو خلک به تا ته خبرې نه کوي د هغې نه پس چې دی نو جمشید ته ما ته دلته کمرې ته رالې قرآنلې راشه جومات ته ته مو ووایه او زه هم درته وایم چې جومات ته ته رایه د کمرې ته ما ته رالې او ما ته کېناستې چې جمشید ته ورشه او ستا نه بغیر هغه د هېچا خبره نه اوري او هغه ته دا ووایه چې نور د دنیا هر څه دې کي خو زما ښځه دې نه کنځي نو زه در سره لاړم او هغه نه مې درته معافي وغوسته او ستاسو له مې ورسره وکړه دغه دوکه د جمال شاه میاں چې تا یاد کړی دی خدای خاورو سره وبخي دغه زوی هغه تا سره دغه دوکه کړې ده او د نورو دوکو تفصیل به زه تا ته بیا بیان کړم چېرته ستا د یو خبرې به زه تا ته تفصیل د 83 نه بیان کړم د 83 نه
نو هسې زما خوله مه کولاوه شریفانو خلک ګوتې مور وړه ته پوه شوې نو ستا به ډېره مهرباني او زه تا ته دا اخري ځل دا وارننګ در کوم چې د خپل خولې ته د واک ورکه دا چرسو چې دا ته راوړېدلی او دا چرسو ډبي چې ټوسار نه ماښام پورې سکې دا بند که او د عوامو خدمت شروع که نو ته موږ ته فضول هسې دغه خبره چې رور ستا نه نازاله بچي ستا نه پریشانه خاندان ستا نه پریشانه کلی ستا نه پریشانه ځانه د فرعون جوړ کړی دی نو دا ستا کرتوتونه دي او دا ستا حرکتونه دي نو زه تا ته اخري ځل دا وارننګ در کوم خو نن نه پسه تا زما پلار یا زموږ مشران چې کوم دغه دي تا کې لږ حیا غیرت وي نو ته راشه زموږ سره خبرې وکړه ژوندو سره خبرې وکړه چې کوم ځای دې خوښي دا چوک دې خوښي سبا دلته راشه کویس ستا کور ته زه سبا درشم ماډګي کې ستا ګیټ مخې ته چې کوم ځای دې خوښي ما ته خپل ځای وښایه هلته به زه درشم کوم ټایم ستا خوښي ما ته ځای وښایه نو دا د زه اخري ځل وایم چې کو نن نه پس تا فضول خبرې وکړې یا تا نورې داسې څه کیسې وکړې نو زما خوله چې کومه ده او زما تا ته بیا زه په ورځ کې به ته ستوري وښیم